أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله رب العزت د منافقین مبارکه دیارلس کافرانو مبارکه دعا او مسلمانانو مبارکه 15 آیاتونه نازل کړه. ان الله على كل شيء قدیر پوره ولې چې الله ته ویلو چې اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته نیغه لاره اوخایې، نو الله جواب کې وې سوره بقره کې ذالک الکتاب، تاسو لاره غواړئ په قران عملو کې. نو درې فرقې جوړې شو. نو یو څو آیاتونه د منافقین مبارکه پاتې شو، دا غي ترجمه کو. توجه سره اوره تشریح ور سره کوم الو پایت پويږي. مثلهم مثال د منافقینو چې په خله ایمان شتا ته خو اسلام ویلی شي او په لکه ایمان نشتا، د دې مثال څنګه دی؟ کمثل الذی، دې مثال د هغه سړي په شان دی استوقد نارا چې اور بل کی، فلما اضاءت کله چې هغه اور روخانه کی، ما حوله داغه زه ارداگرد، اچانک ذهب الله بنورهم، الله هغه نور بوزي، د اور رڼا بوزي، وترکهم او الله ور دی پریدي فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون، نو دی نه ګوري. څه مطلب شو؟ مطلب دا دی چې دی دا کلمه خو وی سو وخت د دینه فائدې دي ته ملو شي په دنیا کې، د تور نه بچتي، د صحابو د نبی اسلام د مخالفت نه بچتي. هو کله چې دی مړ شي کنه، لسنګ چې دا کسانو اور مړ شو او بل کړه او په تیار کې پاتې دي، هم په تیار کې پاتې شو، دي ته آخرت کې د کلمې اس فائدہ نه. دا مطلب دا آیتونه خلک کوئی خو پويږي په نه، نو ځکه ور سره آسان مطلب ز بیانوم. سمون دی کان دي، بکمون چاړاګان دي، اومیون وړاند دي. څه مطلب؟ دی خو چاړاګان خو نه دي، دی خبرې کوي، جواب د دین د پاره چاړاګان دي، په خله دین خبره نه کوي، د دعوت خبره نه کوي، د توحید خبره نه کوي. نو سمون ینه دی کان دي، سمون د دین خبره نوري، د توحید خبره نوري، بکمون په خله باندې توحید خبره نه کوي، نو خبره خودي کوي، جواب حق خبره نه کوي. اومیون وړاند دي، نو دی وړاند نه دي ګوري، جواب حق نه ګوري، توحید نه ګوري. فهم لا يرجعون، نو پکا سے ځان لوند کړه دے، کون کړه دے، چاړه کړه دے، نو دی اوس دین طرف ته واپس کیږي نه. دویم آیت شو، دې مطلب هم ګرانو ما آسان کو تاسو په مخ کې چې تاسو یې پوښه په دې ډیر وګد بحثمي او کې دي شي په او علمان په کوي خو بیا خلک پریشان شي، نو په مختصر انداز کې تاسو پویم او کسویبن دی چې په خلا د کلمه وې درې مثال، د دې مثال د یو پښلق د باران دی، کسویبن د دې مثال پښلق د یو باران دی، من السماء د اسمان، فيه ظلمات په هغه باران کې تیری وي، ورعد او هغه کې ګړګړ وي، وبرق او پړقای پکې ایک نه باران کې کنه، اچانک تیار شي، اچانک درز شي، اچانک پړق شي، پړق رڼا شي. دا خلق سکی خلق یجعلون اصابعهم، دا خلق ورکی خپل ګوته، مطلب د ګوتو سرونه، فی اذانهم په غوګونو کې، په غوګونو خپلو کې ورکی داسې من الصواعق، تا چلکونه او تندرونه چې را غورځيږي د هغې د وجې ولې حضر الموت
د مرګ د یاري چې ته مړ نشو. والله محیط بالکافرین، او الله رب العزت احاطه کوونکی د کافرانو، یا الله رب العزت احاطه کوونکی د کافرانو لرا. دوه ترجمه ټیک دي. اوس د دې څه مطلب دی؟ دې مطلب عالمان بیانینو ډیرو ګد تکرو کې نو خلک پریشان شي. مختصر د منافقینو مثال په شړک د باران دی چې پاغې کې تیری وي، شړک او پړک وي پکې. څه مطلب؟ د دینه مراد وحی ده، قرآن دی. دا قرآن چې دی نو دې کې بعض آیتونه د دې د پرداسي لکه تیارې دې باندې تیارې راشي، بعض پړکونه، بعض کړک داسې دي کم چې جهاد آیتونه پکې دې باندې قیامت شي، چې دا الله په لار کې غریب سره امداد وکړي نو دې باندې قیامت شي. کنجوسان هم دي، یریږم، منافق خو یریږي ډېر کنه. نو الله رب العزت دې تذکره وکړه. یکاد البرق، قریبه ده چې دا پړک برق پړک یخطف ابصارهم، دې سترګو د قوت او طاقت او چکر لے جائے، داسې اچانک یوسي. کلما اضاء لهم، کله چې دې دپاره روښانه شي هغه علاقه هغه ځای مشو فیه، دې پکې روان شي. څنګه چې کله باراني شپه وي، تیاره وي، اچانک پکې یو پړک شي نو لاره ښکاره کړي نو سړی یو څو قدمه روان شي، بیا ودرېږي. واذا اظلم علیهم، او کله چې دې باندې تیاره شي قامو، دې ودرېږي. څه مطلب؟ دا کلمه به دې ته د مرګه پورې خو فایده ورکړي چې د نبي علیه السلام د صحابو د تورې نه به دې بچي، خو وروسته به دې کار خراب وي. او وحی کې چې کوم آیتونه جهاد دي یا کوم آیتونه چې دا صدقات خیرات دي نو په دې قیامت دي، ځکه چې یریږم او کنجوسانم دي. ولو شاء الله، او کچره الله وغوښتل، لذهب بسمعهم، الله به دې د غوږونه یوسي، ختم بکی، لر بکی، و ابصارهم، او دې دا سترګې. ان الله على كل شيء قدیر، او بشک الله رب العزت په هر یو ممکن سیز باندې قادر دی، نه کې ممتنع. د علمي خبره. بهرحال نو دا درس خو ستاسو وړاندې مکمل شو، خو یو څو خبرې ته کې پاتې دي د تشریح، هغه ستاسو وړاندې کوم. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي. الله رب العزت دا قرآن چې نازل کړی دی دې کې بعضې آیتونه مکی دي او بعضې مدني دي. چې کوم آیتونو کې سجع مقفع عبارت ده، فصاحت بلاغت، هغه مکی وي، او کوم کې چې فصاحت بنسبت د هغې لږ کم دی هغه مدني وي. کم آیتونو کې چې روجه، حج، زکات، دغه شان پرده، شرط حرمت، شراب حرمت، دا احکام وي، دا مدني آیتونه. کوم کې توحید، قیامت، رسالت. توحید الله یو دی هغه ومنه، رسالت د الله حکم د نبی علیه السلام طریقو مطابق ومنه، قیامت را روان دی د هغې تیاری وکړي. چې کومې دا خبرې ډېرې وي پکې توحید، قیامت، رسالت، دا مکي وي. حکم چې احکام ډېرې وي هغه مدني وي. یا ایها الذین آمنوا اکثر مدني وي. یا ایها الناس ای لوگو دا مکی وي. مکی چې کوم آیتونه وي د دې مطلب دا نه، ډېر خلک دا خبره کوي او په ریډیو کې اکثر هغوی دا وایي یہ مکی آیت ہے، یعنی مکہ میں اتری ہے، یہ مدنی آیت ہے یعنی مدینہ میں اتری ہے. دا خبره بالکل غلطه ده. مکی هغې ته نه وایي چې هغه مکه کې نازل شوي، مدني هغې ته نه وایي چې مدینه کې نازل شوي. او خلک دا وایي، او ټول خلک دا وایي، او عالمان هم دا وایي. جواب ګوره، اذا جاء نصر الله، دې باندې پاسه څه لیکلي دي؟ ووایه مدني، خدا مکه کې نازل شوی دی. ولې؟ نبی علیه السلام د هجرت نه پس مکې ته راغلی او هلته دا نازل شوی دی. د نبی علیه السلام د انتقال نه 4 ورځې مخکې، 84 दिन पहले، 83-84 दिन पहले. نو دا خو مدینه کې نه دی نازل شوی، دې باندې لیکلي مدني. نو دا خبره ټیک ده. مکی وہ آیتیں ہیں یاد کې چې دا هجرت نه مخکې نازل شوي، که هر ځای کې نازل شوي.
مدني هغه آیات ته وایي، هغه سورتونو ته وایي چې د هجرت نه پس نازل شوي، چاہے کم ځای کې نازل شوي. ډېر آیاتونه د مکه کې د مدینه بار نازل شوي دي، هغې ته وایي مدني آیاتونه. ولې؟ ځکه چې هجرت نه پس نازل شوي دي. ټوله دنیا چې دا خبره کوي مکی وہ ہے جو مکہ میں اتری ہے، مدنی وہ ہے جو مدینہ میں اتری، دا خبره بالکل غلطه ده. اوس پوه شو په خبره باندې، په علم ځان پوهې کې. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځوي. بهرحال دا خبره ضروری ده. بل خبره دا ده چې که دا ترجمه موږ داسې کوو چې یو خبرم پکې پرېږدو نو یو آیت باندې 20 کالم لګېدی شي، خو کوشش وکړو آیت ترجمه لږه تشریح چې د الله رب العزت په مطلب باندې د خپل قوت طاقت مطابق موږ پوه شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی الکریم.